نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه دومره زیاته تقوا وا او داغه دومره لوی سخاوت. صحابه کرام فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بکله چا سوال وکړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ولد تن کپڑیم کله نا کله ورکړلې. یو سړی ته یو صحابي ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تن د کمیس سوال وکړو چې دا کمیس مال راکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مزیدار خپل کمیس اچولیو چې راوتل ډیر خپل ښکارا کېدو. صحابه کرام هم خوشاله شو. یو صحابي دی کراله ویل یا رسول الله دا کمیس مال راکا. ټول صحابه کرام خفه شو، ویل نبی علیہ السلام تازه نوې کپڑے ډېرې کمی استعمالای، ننې نوې کمیس اچولیو او نن ته تا کمیس وغوښتلو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان خدا دی چې دنه کله څوک وغواړي نو دا خامخا ورکول کوي. نوې کپڑے عزتمن دوستا خوښي دي خو زما خوښي دي کنه د چانه د تنسیز مغواړي. بعضې کس وایي که دا ګړۍ تا سره ډېر خوند کوي مال یې راکه، نو چې هغه سره خوند کوي نو ښه خبره ده که. د صحابه کرامو بیل شان دی، هغوی د دې دپاره نه غوښتل چې ما سره به خوند وکړي. ټول صحابه کرام خفه شو. نبی علیہ السلام ویل نه زما صحابي ما نه درخواست کړی دی، ما نه چې کوم دی طلب کړی دی. نبی علیہ السلام دننه شو، کمیس یې وویستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي له ورکړو. ټول صحابه کرام نورم خپه شو چې دا خو یقینا اوس ورکړو. داسې وسوکو کې عزتمندو یو عالم به په منبر ناستی، یو افسر به په کرسۍ ناستی، هغه نه ورته څه شی وغواړي. هی نبی علیہ السلام ورکړو. صحابي بل نورو صحابو ته وایي ټیک د تاسو دا خبره محسوس کړه، مام ډیره محسوس کړه، مام ښه کارونه کړو، خو تاسو ته پته ده ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کمیس ولی وغوښتلو. ویل نه د دې دپاره به دې غوښتې که نه د خلکو په خیال کې به داسې راتلو چې نبی علیہ السلام سره خوند کوي تا سره به هم خوند کو. ویل نه ما کمیس د دې دپاره وغوښتلو چې کله زمړ شمه زما سترګې پټې شي ما قبر کې کیدي نو چې زما کفن او زما بدن سره آخري کپړه د پیغمبر قمیص ولګیږي. ما د کفن دپاره غوښتی دی، زما سره د آخرت غم دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تن کپڑیم د چانه نه دی منی کړي. بل صحابي فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یو ځل یو کس چې کم دی غوښتنه وکړله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا د چیلو یو رمه وه، یو کنډکو هغه ټوله رمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه له ورکړه. بعض روایتو کې راځي چې د دوو غرونو منځ کې راتلی دومره زیاتې چیلۍ وي، هغه ټولې چیلۍ یو سړي له ورکړی. سخاوت دومره لوی عمل دی.